علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روجوره خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به دوابۍ کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی یو ظالم سړي خپله ښځه خواښې او د 10 ورځو ماشوم زوی ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړ هغه ظالم وتښتېدو دوستانو دغه ظالم داسې حرکت ولې وکړو داسې ولې مجبوره شو چې خپله ښځه 10 ورځو ماشوم زوی خواښې یې قتل کړو ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریک کوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې موږ خامخا ووایئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاوي ډېره زیات افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی یو ظالم سړي خپله ښځه خواښې او د 10 ورځو ماشوم زوی ډېر زیات په بد مرګ باندې قتل کړو او هغه ځای نه وتښتېدو دوستان دغه ظالم سړي داسې حرکت ولې وکړو دغه ظالمان دومره ظلم وکړو چې دغه خپله خواښې ښځه او ماشوم زوی قتل کړو او وتښتېدو دوستانو پولیس د هغه ظالم په تفتیش کې شروع دي پولیس وایي ډېر ژر به هغه ظالم موږ ګرفتار کړو او تاسو ته به یې وښیو د هغه ظالم خبرې به تاسو ته رامخې ته کړو چې دغه ظالم داسې حرکت ولې وکړو چې خپله ښځه خواښې او د 10 ورځو ماشوم زوی ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړو دوستانو د هغه قتل نه بعد د کلي خلک وایي موږ هغه ظالم پسې ډېر زیات کوشش وکړو خو هغه ظالم زموږ نه وتښتېدو او موږ ونه نیولو خو هغه کلیواله پولیسو ته هغه ځای وښودو کوم ځای ته چې هغه ظالم تښتېدلی دی دوستانو پولیس وایي موږ به په 2 ورځو کې دننه هغه ظالم ګرفتار کړو او تاسو ته به د هغه ظالم خبرې رامخې ته کړو د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشه ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام